نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش صدق الله العظيم دے سورة الحدید آیت نمبر 4 مجھے تلاوت کر اللہ تعالیٰ فرمائی پا قرآن پاک چھے سورة الحدید چھے اللہ تعالیٰ ہا ذات تا خلق السماوات والارض چھے ایغا اسمانونا امزکے پیدا کری دی فی 6 ایامین پشپر وجو چھے ثم استوى على العرش بیا آغا متمکن سے برابر سے پا عرش باندے پدے چیوا نکتہ موش پارا دادا چا اللہ تعالیٰ سارا دے کامل قدرت چے پا کن فیکن سارا پیدا کوا اصلاح شیان خو پا ترتیب باندے پیدا کر ٹیم پا ولگی دا پیغا باندے مشتا پا کار دی چی بیڑا نکو حدیث مبارکہ چی راجی چی دا بیڑا دا شیطان لوری ندا والانات من اللہ بردباری صبر دا اللہ تعالی لوری ندا ډیر داسې خلک کی یو کار سٹارٹ کی وای په چې کامیاب نسلو بیا بل سٹارٹ کی نو که تاسې کامیابی غواړو بیا به ټیم ورکوئ وشي ته الله تعالی فرمایي یعلم ما یلج فی الارض الله تعالی ته پته ده هغه شیانو والا چې کوم شیان داخلیږي په مځکې چې وما يخرج منها كم ونروزي وما ينزل من السماء أشكم أرنازلي جل أسماننا وما يعرج فيها أشكم ورخيزي أسمان دا پدې چې ډېر شیان راغله لکه مځکه اوبه جذب کوي الله تعالی ته دې پته ده مختلف قسمه آغا بیجان موجا پا مزکی چی آچاو مڑی پا چی شخاو نو دغا طولو اللہ تعالیٰ تا علم دا دغا رنگی لبان دینا باران رنازیلی جی فرشتے دی اللہ تعالیٰ احکامات مزک مختر آرائی او دغا رنگی اسمان طرف تا یو خو بخارات خیزی او بل چکم انسانان مڑسی ایغوال روخان یا په دنیا چکم معاملات کیجی دی ایغا رپورٹونا بیا فرشتے باندی وری دے آیات مانا دادا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ اللہ تعالیٰ فرمائی چې چیرته تاسې یو دا تر سره ده یعنی الله تعالی تر سره ده والله بما تعملون بصیر چې څه شای تاسې کوو الله تعالی ویني دا ډیره اهمه نکته ده موږ کچېرې ذهن چې نه ولا چې الله تعالی ما ویني بیا به ډیرو ګناهونه سړی بچ سي موږ له دنیاوي کیمرونه خو جان بچ کوو او نه ډاریږو سره د دې چې په دې دنیا عدالتو چې د کیمرې گواهی قابل قبول نه ده خو بیا د شرم نه چې خلک پچوي موږ کیمرې نه ډاریږو خار کوو نه ادی آیات سره بچ کو بیا وهو معکم بصیر
چې چشای تاسې کوو الله تعالی ویني که چناچه مو دا خبر په خپل ذهن چې چینوله بیا لکه څرنګه هلته کیمرې مخ چې ډېر کښلی قدم کښلي حرکات سکنات کوو غلط کار نه کوو بیا به دالته موږ ډېرو ګناهونه بچ سو که لکه څرنګه هغه دنیاوي کیمرې چې راځي دغه رنګې په دې کیمرې چې به راځي دنیاوي کیمرې گواهی نه ده قبوله د دغو کیمرو گواهی قبوله ده ولې ځکه قبوله ده چې دا ګوتې دا لاسونه دا به خپله دا ګواهي کوي که نه چې او دا کار موږ باندې د کړی ده له ملک السماوات والارض دا آیاتونه په دغه صورت چې ډېر راځي چې د بادشاهي د په اسمانو په مځکې چې دې څه معنا ده د ډېر د آیاتونه ولې پکې راځي د مقصد دا ده لکه څرنګه د دنیا چې الله نه ما سوا بل معبود نسته ده معبود پښتو چې معنا ده چې تی عبادت کوي او خیر او شر دواړه تر رسوای سي نو دغه رنګه د الله تعالی نه ما سوا بل حاکم نسته ده لکه څرنګه الله تعالی یو معبود منی المنج کوي قربانیګانې کوي دغه رنګه د توحید تقاضا یو دا ده چې بیا کیسه سړی ایغی وواله مني موږ بلش کې خپلو جانو باندې سوچو کو چور الله تعالی ولا منو و الی الله ترجع الامور او الله تعالی طرف ته واپس کول بسی ټول معاملات د پښتو چې معنا دادا چې د موږ نیکو ابدو اعمالو حساب کتاب با الله تعالی اخلی به اوس خو موږ ډاریږو چې داسې نه چې پرچا نه کیرا داسې نه چې بلې داسې وی خبرې چې زه نسګیر آیا دیتا مو سوچ کړه ده چې بیا با این حساب کتاب اخیستون کای آب الله تعالی یو چیرې وختنه پښتو شاعر تیر سلای ده وی چې حساب بای کتاب بای تنها بای دغه څه الفاظ دي یعنی حساب کتاب بکیږي ای چوک پنی تسره که ای چوک نیت سره دې معنا ده شګړه بچوک نه تسره کوي دا ورونه دا اولادونه دا کورواله دا خاوندان دا قرآن پاک آیاتونه په دې گوادي لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه چې هر سړی دې لپاره به یو داسې حالتي چې لبل نه به خبرې چا په تکلیف چې ده که په تکلیف چې نه ده موږ ته پکار دی چې لش کی تیاری لش کی ټکای آسه علامه دی پوندن چې لش کی تیاری نه ډېره تیاری کول پکار دی زابل ورجتنن ډی خان ته بیا شناختی کارت نه ورنه بیا مې سفر اراده کټ کړه مې چې داسې نه چې چیرته ته نجیر کیه به منی ترنه صرف 2 غنټه مزل یې لوري نه ده الته داسې 1 غنټه 4 وا بیا 2 غنټه مزل یې غلوري نه بیا شناختی کارت لوجه نه مې کینسل کوله چې د کوم سفر موږ په مخ روان ده یقیني ده دا سفر ما کینسل ک نه مې ک کینسل چې پروايي ما د سفر نه خو خلاصون نستا ده اچورا سفر ده اسی امام غزالی صاحب یو مثال خالی ورکړه دا مثال چې ټیک نه ده منی چې بیا به دا وایرو دانه ختم سی یا بیا به زندگی ختم سی اسی یو مثال ورده چې که د دنیا له وایرو دانو نه ډکه کې ازرو کالو بعد مرغې راځي
د وایرو دانې به ختم سي دنیا به ختم نسی دا مثال باندې خلق خالی پوي کړی دي چې نه ختم کیږي دا هغه دنیا بیا آیا موږ ایغه ته چوره تیاری کړی ده بیا ایغه خپل چیک پوسټونه دي لکه قبر ته ما چوره تیاری کړی ده حساب کتاب ته ما چوره تیاری کړی ده او دنیا چې می چوره ترقی کړی ده دا چې هر سړی داسې ګوشي چې په دې خبره باندې سوچ وکي بیا به خپل ضمیر د ته وایي چې 50-60 سال زندگی پر د ډیر کوشش کړای ده انا ختم ہونے والی زندگی پر د کوشش نه دا کړای مسلمان جونا غپو نه جوړس والیبال ضروری ده نه جامه کبډی میچ ضروری ده نه جامه مایلز ضروری ده نه جامه اوس موږ ترجیحات کوم پلا دي ترجیحات مو آخرت طرف ته وکړه نه ہونے کې برابر دي خو بیا مو بدوره برخه یې پچ کنه چې چوره د ترجیحات یې غوړه بده برخه یې نو دا داسې غپ ولې خبرې نه دي مرګای یقیني ده راجیبه او دا ټول خبرې بیا به داسې یو ټیمی چې ډېر ګران اولادونه آبت نر واپسی صوبتان به تسلی وړایګانې بخوري کور والا دا مې اسی یو سړی زین چې مړ کړ دغه څه کېدلای شي که نه یو خاوند وفات کېدای شي یوه زنانه وفات کېدای شي دوره یې چې خالي نه میا تېرېږي سیخ بل واده کوي نو که خاوند حرام کار کوي نو دا ښځې ته پکار دي چې لږ کې اوتو وایي چې نه خو تنخوا خو د 15,000 ده دا د نوره پیسې دې له کوم ځای راوړې داسې چیرې نسته دي دا پته نه ونه کوي چې موږ خو دوره حیثیت نسته ده بیا د دوره سهولیت له کوم ځای راغله نه صرف چې خالي شیان ډېرې موږ اول نو ترجع الامور یوه معنا دا ده چې واپس کول بسی دا ټول معاملات په د واپس کولو باندې یعنی یو شای چې واپس کیږي ته بیا واپس کې دې چې بچا واس نه رسیږي یولج الليل فی النهار و یولج النهار فی الليل شپار وج دا الله تعالی راولي تر قیامت پورې به کمی بیشی نه پچ راځي وهو علیم بذات الصدور اکزه په خلی خو خبره ته تکون خو زړه چې می نور شایان دي نو الله تعالی کیسه د فقئی چې الله تعالی علیم معنا خبر نه ډیر خبردار بذات الصدور چې کوم شایان اپ سینو چي دي یاره ما چې اخلاص تا اخلاص نستا چا د پاره خو مې زین چې بدنیتی نستا چې د چا په غم باندې خو زه پټ خوښېږه نه نو دا ټول هغه شیان دي چې بیا به دا روزي داسې مخته به بیا په کاغذ باندې پراته وي الله تعالی دې موږ ته عمل کولو توفیق نصیب دعاګانې وکړو اللهم امین